حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی په خدمت کې څه خلک حاضر شو او عرض کړو مونږه حج په سفر باندې روانو، مقام صفا باندې زمونږه قافله کې یو سړی مړ شو چې کله مونږه د دې پاره قبر وکیندلو، د قبر چې مونږ کیندلو په قبر کې مار ښکاره شو. بیا هغه قبر مونږه پټ کړلو، بل مو ورته وکیندلو، بلکې هم دقه شانتې مار ناسو. قربان اوس مونږه تا په خدمت کې راغلی څوک؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دا د دغ سړي د خیانت سزا دی چې ادب کول. بس یو قبر ورته وکیندی، وروای چوي دا د دغ سړي هغه عمل دی چې د مسلمانو سره خیانت کړی دی. نو ما عزتمندو نن مونږ پردي حقونه خورو، نن مونږ پردی مال خورو، خو غور کول پکار دی چې دا به دے وجود نہ ادا کی. قرآن کے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ او اللہ رسول سره خیانت مہ کوئ، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، او تاسو په کس سره امانتونو کې خیانت مہ کوئ په داسې حال کې چې تاسو ته پته وي. نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ له دې نه ځان وساتو. دقه شانتې ناپ تول کې کمی چې دی زمونږ معاشره کې خلک په دې کې هم سستی کوي، نو هغه هم سخته سزا دی. دې نه علاوه د بل چا حق په څه قسم معامله کې چې وي مونږ ته پکار دی چې هغې نه هم مونږ خپله ځان وساتو. ولې چې قبر د تیارو ځای دی، قبر د تیارو ځای دی، قبر د تنګۍ ځای دی، قبر د پریشانیو او قبر د عذابونو ځای دی.